په پېښور یونیورسټۍ کې چې نن سبا کوم حال روان دی. نو اصل کې دا کار په ظاهر کې بد کاری مونږ ته بد کاره کېږي. ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، دا ظاهر کې بد کاری چې ته د یو شخص خلاف را پاسه او د هغه خلاف احتجاج کوه، د هغه خلاف د هغه د قتل و قتال چې دی نو د هغې مقابلې ته ودرېږه. دا ظاهر کې بد کاره کېږي لیکن حقیقت کې دا ډېر ښه کار دی. چا ګستاهي وکړه د صحابي، چا ګستاهي وکړه د رسول، نو د ده قتل واجب دی چې دی وجل پکار دي. اوس یو خبره یاد ساته، دی بل آیات کریمه د لاندې شیخ صاحب ذکر کړي دی، ورپسې آیات ته لاندې د دې دواړو نزول چې دی نو بعضې مفسرینو لیکلي چې د دې دواړو نزول یو دی د دې دواړو آیاتونو. نو ورپسې آیات کې شیخ صاحب لیکلي دي چې د مرتد توبه قبلیږي، لیکن شیخ صاحب چې کوم مرتد ذکر کړی دی هغه مرتد هغه دی چې هغه یا د الله ګستاهي وکړي یا د شعایرو د الله ګستاهي وکړي، نه کې د رسول ګستاهي وکړي. چا چې د الله پورې پچموزي وکړي، د الله په ذات پورې مذاق وړاو کو، دا سړی مرتد دی لیکن توبه یې قبلیږي. یا چا د صحابي لعن طعن وکړو او مرتد وګرځېدو، د دغه مرتد هم توبه قبلیږي. یا د چا د شاعرو د الله بې عزتي وکړه، د ګیري بې عزتي وکړه، د جماعت بې عزتي وکړه، د مسلمانانو بې عزتي وکړه، د منبر او د محراب بې عزتي وکړه، دې مرتد وګرځېد لیکن دې توبه د توبه څه کېږي قبلیږي که توبه وباسي. لیکن یو خبره یاد ساته چې کوم سړی مرتد وګرځېد په دې سره چې د ګستاهي د رسول کړې ده، چې ګستاهي د رسول کړې ده نو د توبه نه قبلیږي، توبه څه نه قبلیږي. حافظ ابن تیمیه رحمه الله خپل کتاب په دې باندې لیکلی دی، یو مستقل باب قائم کړی دی په دې باندې چې د ګستاهي رسول توبه څه نه ده قبول نه ده. که چا د پیغمبر په باره کې داسې الفاظ استعمال کړه چې هغه سره ګستاه وګرځېد، نو بیا په دې ځای باندې چې دی نو مفسرینو یا کتابونو والا د دې مسلې د لاندې لیکلي دي چې چا ګستاهي د رسول وکړه نو د دې سړي توبه قبلیږي، نه په دنیا کې په خوله باندې، لیکن د توبه دا ده چې د ده نه سر ووالی شي. توبه به دې په الله توبه شي پړه کې چې یاره غلط کار مې کړی دی او زماری تا د بیا توبه بیا به داسې کار نه کوم چې د رسول خلاف کار مې کړی دی، د هغه ګستاهي مې کړې ده. لیکن د هغې سره شریعت سزا دا وضع کړې ده، دی ورسره مقرر کړې چې د ده نه به سر کټ کېږي. لکه که مونږ وګورو یو شادي شده زناکار دی، شادي شده زناکار چې کله په گواهانو باندې ثابت شو، صحیح شریعت ومنو چې دې سړي زنا کړې ده یا دې زنانه زنا کړې ده او چې دی دواړه شادي شده دي، نو اوس د دوی توبه خو دا ده چې په خوله باندې توبه وباسي. لیکن شریعت توبه د دوی لپاره دا یخې ده چې کله په دوی باندې گواهان ثابت شوی، اقرار په ژبه باندې وکړو او زنا پې ثابت شو دا جرم، نو حاکم وقت بدله څه ورکوي؟ سزا به ورکوي او سزا به څه رجم کول وي چې په کاڼو به یې ولې پای به یې وجنې. اگر چې پړه کې توبه ایستې لیکن د اصلي توبه څه ده؟ دا رجم کول دي چې کله شادي شوی او دا مسله پې ثابته شوي. نو چې چا د پیغمبر ګستاهي کړې ده نو دی به په زړه کې هم توبه وباسي، لیکن د اصل توبه دا ده چې دی به قتلولی کېږي. لکه مثال په طور په یونیورسټو کې، په کالجونو کې، په مدارسو کې، په مساجدو کې، په علاقه او په کلي کې د پیغمبر ګستاهي وشي نو حاکم وقت له پکار دي چې مرداري کړي، حاکم وقت له پکار دي چې مرداري کړي. په سکول کې هم ګوره داسې خلک وشته چې هغوی مونږ باندې په قلاره کښېنو چې سړی مونږ له په لاس راکړه. داسې د مسلمانانو بچي پکې شته ګوره ښه چې هغوی دا اواز کوي چې مونږ له به ګستاهي رسول څه کوئ راکوی به، یا به زمونږ په مخ کې دلته پانسي کوئ، زمونږ حکومت خو یې زر آب دب کې او بس قصه ولا ختمه کړي. نو دا پټ را پټ کوي ځکه چې دوی ځان له یو مسله پکې بله راایستې ده، وي صحیح ګواهانو سره نه دی ثابت، صحیح ګواهانو سره. ګوره لکه زمونږ د شریعت هم قانون دا دی چې الحدود تندرع بالشبهه، کله چې حدود قائمیږي حدود او قصاص دا په شبهاتو باندې دفع کېږي. نو کله چې د پاکستان قانون تم فیصله راوړه او په ده باندې صحیح ګوانو په دې کې شبهه رادن نه شوه، نو لہذا دغه سړی چې دی به خلاصولی کېږي او دی به نه رجم کېږي او نه به دی پانسي کېږي.
زمونږه د شریعت په مسایلو کې ولې خلک چې دی نو داسې دې درجې ته ورسېد هلته ګواه صحیح نشته زمونږ د پاکستان قانون ولې دې ځای ته راورسېد صحیح ګواه نشته صحیح ګواه که د پاکستان په قانون کې هم پیش کړلی شي نو طریقه دا ده چې دا سړي له به دغه سزا ورکولی کېږي لکه چا یو قتل وکړو او ګواهانو ګواهي وکړه سره د قسم او د قرآن نه او داسې ګواهانو چې تقیان متقیان تبلیغیانو نو اوس به څه کېږي دی به پانسي کېږي لیکن هلته بیا څوک ګواهي نه کوي زمونږ په دې تحصیلونو کې هم څوک ګواهي نه کوي دا کله ده راوستی چې هلکه ګواهي وکړه او کله ده راوستی صحیح ګواهي څوک نه کوي د حق که دا د حق ګواهي وکړه نو کیدی شي د پاکستان حکومت ولم دا سزا ورکړي لیکن شبهه رادن نشي چې شبهه رادن نشي نو هغه دې نه څه وکړي هلته دې نه هغه مسله ختمه شي نو پکار ده چې دا خو حاکم وقت له پکاري چې ګستاخ رسول وجني ښه نو مونږ ته خو بد ښکاره کېږي دا کار چې دا خو قتل دی دا خو ټیک نه دی نو الله وی وهو خیر لکم دا ستاسو دپاره څه دي فایدهمند دي